بن پوره کی بل ورځ به شي به سبا یا بل سبا اختر دی اسی دی ژوند ته وګوره دومره تیز روان دی څومره تیزی کې دی د یوه عشره خو د لاسه لاړه اوس دی بله عشره کې خو نیت وکړه چې زه انشاءالله کوشش د خیر پکې کوم د شپې عبادتونه د ورځې دعاګانې بندګانې او شیطان دومره ظالم دی چې مونږ خو لاول دی بندګۍ ته پرېږدي نه بیا چې راشو د زمونږ جومات بندګي م لږه د اته رکاته دي لیکن ته دې اتو رکاتو کې وګوره زمونږ ډېر نوجوانان سپین ږیري نه نوجوانان چې وګورې نو هغه شاته قلارې چې ناستې ډډې لګولي یا بار ناست لکه که یو سپین ږیری کېناسته خو زه مشر دی بوډا دی یو بیمار کېناسته خو زه معذوره دی اوس نوجوانانو ته وګوره چې هلته ناست کله چې رکوع لذیذ ته راپاڅېږي ودرېږي د دې څه مقصد دی د دې دا مقصد دی چې خلک مې ویني چې زه خو جومات له راغلی یم او نور هغه خپله خواهش هم پوره کړي یا الله ستا بندګي مې صحیح ونه کړه قلارې ناست مې سره راپاڅېد نظم عزتمندو چې جومات ته راغلی بیا خو د شیطان ملا ماته کا اول نه ودرېږه او شیطان ته وایي چې دا زړه دله چوم ټول به څومره ټیمي په شل کم یا پاو کم موږ ودرېږو او فرض او رکعتونه ټول شل کم یا پاو کم ته خلاص دا یو ګنټه یو سړی نشي ودرېدی سړی تعجب وکړي نو زما عزتمندو پکار ده چې غونډ ختم کړي ودرېږو که بیا یو سړی بیخي داسې دی چې د هغه دا شوق نشته د ودرېدلو په ناسته دی کوي خیر دی شاته دی کینی په ناسته داسې خبرو اترو نه خو بخي په ناسته کې حدیث کې نیم اجر دی په ولاړه پوره اجر په ناسته نیم کله چې روغ جوړي چې معذور یې بیا په ناسته هم الله پوره درکوي که په ناسته هم د شوق نه و نو بیا مهرباني وکړه چې فرض مونځ دې وکړو نیغ په دې دروازه وځه بار سرک یا څخی کوه یا بیټک کې کښېنه ګپې لګوه یا کور کې بچو سه کښېنه نو داسې خو مه کوه چې نور خلک هم د مانځه نه وباسي او یو جومات یا یو مولوي صاحب یا یو انسان د حیا د وجې نه سخته خبره نه کوي نو دا کشران ته غلط مقصد وایي چې یاره دا ګینې سری دی نظم عزتمندو چې کم نوجوان تراویح کې سته طریقه باندې نه کوي مونځ نه کوي نو ښه دا ده چې ایسته دې کور ته لاړ شي جومات کې خو دې شور نه جوړوي نو کله به کې یو کس ورته ووایي چې دا کار مه کوه په هغې به یې لانجې هم کوي چې ما ته یې ولې قار وکړه دې د وجې نه موږ هغه امیر صاحب مقرر کړی دی نو رحمان امیر صاحب کم ماشوم چې شور کوي یا ورانې کوي یا منډې را منډې وایي نو لہذا دا د الله کور دی څه سری نه دی هغه ته موږ وایي چې دې غوږ نه ونیسه او ته یې زه وروره کور کې دا شی کوه نوي نوي خلک زموږ دې جومات ته راځي هغوی چې وګوري به دا څه لیوني دي آیا جومات دې دپاره دی نو د الله خاطر وکړئ زما عزتمندو په کار دا ده چې موږ به یې د حق پرستۍ نوم دی او دارنګې زما عزتمندو ښایسته بندګي کېږي کم از کم چې موږ خو د الله نه ویریږو او شور شغب ونه کوو نو کم نو ماشومان نوجوانان که ورانې کوي نو هغوی سره بیا سخته کاروی کېږي دې نه بعد زنانو خدمت کې معرض دی چې کوم ماشومان راولي او شور کوي نو لہذا پریزي وکړي د دې نه ځکه دا د بندګۍ ځای دی د ورانۍ او د مستۍ ځای نه دی بیګا مې یو ملګري وایي شور کړی نو بعضې نوجوان داسې که بیا ورته نصیحت یا قار کې بې نیغېږي نو دې د وجې نه مانځه کې به یا ودرېږي یا مانځه کې کښېنه په ناستې کوه او که دغه یو هم نه و نو بیا ګپ شپ دپاره جومات نه دی او نه د مجلسونو القو دپاره دی بیا سیده د جومات نه وځه کور کې کښېنه هغه دی به راجمع شي دا وا ډلې ډلې یا بلته منډې وي یا دلته او یو سړی حیا کوي شرمیږي یو ته سخته خبره نه کوي نو دوی د هغې نه غلط مقصد وایي انسان چې د سړي زوی په یوه بیږي
او که په یوه باندې پوه نه شو نو بیا په څپېړه باندې پوهول غواړي. دې د وجې نه انسانیت د څادر نه ځان مه وباسئ، بیا به تاسو خفې استئ. الله دې موږ او تاسې ته د صحیح بندګۍ توفیق راکړي او الله دې موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي، صفونه برابر کړي.